زموږ د ماډل فارم سروس سنټر چې کوم دی په دې کې موږ سره د مختلف محکمو نمایندگان ناست دي. اګریکلچر ریسرچ والا دي کې موږ سره ناست دي، واټر منیجمنټ والا د هغې نمایندگان موږ سره ناست دي، په دې کې سایل کنزرویشن والا محکمې نمایندگان ناست دي. د دې نه علاوه په دې کې موږ سره اګریکلچر ایکسټینشن والا نماینده هم ناست دي. نو زمیندار چې یو پیر د بلډینګ ته دننه راشي چې دغه هره مسله چې کوم ده چې زمیندارۍ سره کومه تړلې شوې ده چې هغه په دې بلډینګ کې دننه حل شي. مونږ ته زراعت والا نه تخم میلاویږي، ګوړې منډی کې مونږ سره تخمونو کې دوکه کېده. اوس مونږ ته صفا تخم میلاویږي، مانکت زمونږ ښه شو. مخکې به 10-11 منه جرب کولو، اوس 20-22 منه جرب کوي. دوی مونږ سره ډېر شنونې مرسته کوي، مشینګرۍ کې راسره مرسته کوي، تخمونو کې راسره مرسته کوي، سره کې راسره مرسته کوي، دوایان رانه انشاءالله چې مرسته کوي راکوي که نه. نو اگر به زموږ 12 منه 13 منه جرب کېدو، اوس زه 40 کیلو کړم، 40 منه اوس 40 منه غنم کوي. خیبر ډسټرکټ 50% چې کوم اګریکلچر ایریا دا پاپولیشن دی دا باړه باندې منحصره ده او دې تقریبا چې کوم مین لایولیهوډ سورس دی هغه هم اګریکلچر دی. پرایم منسټر ویټ انهانسمنٹ پروګرام دی، آیل دی پکې دی کې شوګر کین والے دي، نو هغه به موږ په سبسیډایز ریټ باندې ورکوو. سیډ تقریبا 50% سبسیډایز ریټ باندې به هغې ته میلاویږي. اول خبره دا ده چې په مارکیټ کې هغه شیز یا هغه تخم یا هغه مشینرۍ نشته دی چې کوم یې د موږ د KPK حکومت سره یا دا اوس لګې د موږ ماډل فارم سروس سنټر ته چې راغلي هغه مشینرۍ بازار کې نشته دی. موږ دومره فایده حاصله کړله چې یو خو د موږ تخمونه، یو د موږ ټیم، یو د موږ وخت بچت شو. هایبریډ چې کوم تخم و هغه موږ مخکې نه پېژندو، ساده تخمونه موږ استعمالول. هغه د فارم ونه موږ ته په ټریننګ هم راکړو، مطلب تخمونه موږ له راکړي موږ لګولي دي. نو لکه د مخکې نه چې کومه یو ځای کې 10% فایده وه نو هغه اوس الحمدلله 50% ته رسېدلی ده. لکه د لږې ځمکې نه ډېره فایده اوس موږ حاصلوو.